بسم الله الرحمن الرحيم والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك مثل الصوم فإنه يتقدر بالوقت وهو اليوم ومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز أداء غيره فيه ليس منقل دا امر با شروع دے سلورم فصل لے دا امر اول فصل کی تعریف دا امر شیو لغوی اصطلاحی اول چی معنی دا امر صیغی دا افعال پورے خاص تا بے دویم فصل کی داویل چی صیغہ امر چی دا تقاضا دا وجوب کئی او دریم فصل کی ویل امر تقاضا دا تکرار نکی نی احتمال دا تکرار لری دے فصل کی تقسیم دا مامور بھی کئی پس معنی چې امر کیږي هغه تقسیم کې په دوه قسم معنی دي یو مقید بالوقت دی یو مطلق عن الوقت دی اول نمبر مطلق عن الوقت مطلق عن الوقت معنی دار چې وقت سره تعلق داسې نه که وقت فوت شي نو دام دی فوت شي په وقت فوت کېدو سره د دې فوت راشي داسې تعلق د وقت سره نه یعنی مثال مونږ پرون ویلو لکه زکات شلو عشر وغیرہ شل حکم داو چې جمهور علماء په نظمانی د دې وجوب علی التراخی فی الحال واجب نه کی چا رست کو خیر ده امام کرخی وی د دې وجوب علی الفور ده فی الحال به واجب وي نتیجه به دار وځي کی چا ډایرک ادا نه ونکړه تاخیر یې پکې وکړو امام کرخی سے بنس ګناګاری کی او جمهور علماء په نظمانی نه ګناګاری بے منگویلی حکم چھ مقید بالوقت دے داغی دو اقسام دی بلکہ اصل کی درے اقسام دی مقید بالوقت پر نورمال کی څلور اقسام ذکر کری سامی کی درې دي د دوه ویلي دي ادي ویو به چې کم دي مقید بالوقت اول نمبر هغه دی چې وقت ور لظرف وي سبب هم وي شرط هم وي لکه صلات د پر وقت دا پرون منگویلو وقت ور لظرف دی ضرب معنی دا چې دا مامور به په کې ادا شي او بهم چې وقت زیاتی پاتې شي لکه څنګه چې مضروب په ضرب کې زی شي او بهم ضرب زیاتی پاتې کیږي لکه موږ د جمعات کې ناس دي څخه زم جمعات کې نه ول نورانه زیاتی پاتې دي د صلات مې ولس منټه کې کیږي باقی وخت کې باقی مون چې څومره وخت وي هغه باقی پاتې کیږي اول نمبر دا چې وقت ور لسی ظرف وي د دې موږ حکم ویلو بلکې درې حکمونه ملوي یو دا چې واجب هر ور سره په کې ځای کې دا دغه منافی نه دي او به مرله دویم حکم ویلو چې وجوب الصلات په کې دي کې چې کله منځ واجب شي نو بل منځ فزان معنی واجب ول دا د منافی نه دي او دریم دا ویلو چې مامور به بغیر د نیت تب کې نه ادا کیږي ځکه دې کې سردي کې ور سره نورم ځایږي مقابلات شته ور سره مزاحم نو تعین پکې بکار دي چې زکه ادا کوم اوس نن موږ د مقید بالوقت دویم قسم بیانو چې هغه د پر وخت ضرب نه بلکې وقت ول معیار وي څنګه مخکې ویلو برون چې اول قسم کې وقت ول ظرف وي وقت ول شرط وي وقت ول سبب وي تک شاندل دم دي وقت ولا معیار وی صرف ضرب بدل شو باقی ولا وقت شرط هم وی وقت ولا سبب هم وی ترڅو چې وقت نه راغله سبب نه موجود شي مسبب نه موجوديږي وقت نه راغله رمضان روزیم ناراضي رمضان کې نه راغله او شرط هم ده دنا چې کله رمضان روزي تیر شولې روزیم ختم شولې شب مشروط په شرط نه مقدم کیږي کنه همدغه شان روزو رمضان مې روزي نشه مقدم کوله نو رمضان ادي مثال چې دا رمضان دی روزي د رمضان دی روزي د رمضان مامور به دي رمضان ورله وخت دی او دا وخت چې د اوس مامور به د پر معیار دی معیار زمون خبر اصل کې بده کې دا انور شرط دی سبب دی دا نه دي چړي دي به ووري دیم نمبر چې مامور به د پر وخت مقید بالوقت وی او وخت ورله به معیار وی معیار لکه د رجوع د پاره وخت چې د معیار دی خلم دې کنه معیار معنی دا چې څومره مامور به دی دا ټول وخت راګیری مامور به
نه یو وخت د وخت څخه جز زیات کیږي نه وخت شری د روزې لپاره دا د پښمنۍ نه راواخله تر غروب آفتاب پوري ماخام پوري او دا ټول ټیم د روزې دی دا سینې شي کېدل چې روزه په کې ادا شي او څو وخت په کې باقی پاتې شي لکه ظرف پشان دا سینې معیار معنی ذکر معیار معنی دا چې مامور به ټول وخت راګیری او د وخت غټېدو سره مامور به هم غټيږي لکه ګرمۍ کې روزي غټي او په وخت کمیدو سره مامور به هم کمیږي لکه یخنۍ په دې پوه شئ دې حکومت سری د خپل بیان یو ته ورین ته آسان دی دا دویم قسمو چې مقید بالوقت دی وخت ورله معیار دی معیار معنی دا چې د مامور به ادا کېدو نه پس په وخت کې څه بچت نه زیاتی وخت نه پاتې کیږي جی ونو ثانی دویم قسم ما غره یکون الوقت چې وی وخت معیار الله معیار د غیر پر وی وذالک مثل الصوم دا په مثل د صوم دی صوم فانه يتقدر بالوقت دا صوم چې دا مقدر کیږي په اندازه کیږي د وخت د وجنا وخت زیات وی صوم زیات وی وخت کمیږي نو صوم ور سره کمیږي اندازه کېدو دا معنی دا او ول یوم وقت ولسوق دی غيوم دی ومن حكم ان الشرع اذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت دې حکم وسوري مقید بالوقت چې وقت ور معیار وي دې حکم دار کله چې شرعي د دې مامور به لپاره یو وخت متعین کو نو بل مامور به دې کې نشي واجب ولا سره خپل طرف بل مامور به بزان ما لازم ولا نشي چې په دې وخت کې بل ادا کوم کم چې شرعي متعین کړي به پرې دمه مثال په تور د رمضان روزي دي د وخت رمضان دی دا د رمضان روزو لپاره الله پاک متعین کړی دی چې رمضان روزي به د وخت کې نسی اوس کې وسړی را پاسي کی او د رمضان په وخت رمضان کې قضایي روزي نسی ای نظر منلې غنی سي کوم چې د رمضان روزي دی غنی نسی دا شي نشي کولای الله پاک تعین چې د شرع تعین هغه متغیر کولای څوک نشي پوه نه شولې بي د دې حکم څه شو چې کله یو وخت د مامور به لپاره الله پاک متعین کو بنده دا تعین نشي ختمولای چې بل واجب پدې کې واچي او دا تلري کی لکه صلات کې دا کارو که تاسو سوچو یعنی کې یو سړي موږ پرون ویلو چې ټول وخت په نفل او اگیر کو فرضي منځ پرې خود نه بلې کیږي نفلي زی کیږي اپ دې ګناګار دي چې فرضي منځ ول پرې خود دلته سره بل فرض چې کوم دی بل واجب د سر ادا کیږي نه بلکې څه ادا کیږي هم د رمضان هغه ادا کیږي ولته وخت ضرب د بل صلاحیت پکې ور سره دلته وخت معیار دی الله هم تعین کړم چې هم دا مامور به ادا کوي بل نشي کولای اول ته الله پاک تعین نو کړی چې شرط دا به بل نشي کولای فرق باندې پوه شئ ومن حکم حکم د صومدار چې ان الشرع شرع اذا عين له کله چې معین کړي سم کله چې معین کړي یا معین کې د لپاره وخت لا يجب غيره في ذلك الوقت نو واجبي کې د صوم نه غیر بل شی بل واجب په دې وخت کې ولا يجوز ادا غیره فيه او نه د جایز ادا کول د غیر په دې کې واجبي کو خلاف لري د جایز هم نه د څوک ادا کوي حتی نتیجه وره کې یو صحیح سړی مقیم سړی صحیح مطلب بیمار نه مقیم مطلب مسافر نه دا پر رمضان کې د رمضان د روزې نه علاوه د بل روزې نه تو کې د قضایي یا د کفاره د رمضان ادا کیږي یا د نفل کوم نه چې مو کې سره د رمضان ادا کیږي ځکه شرعي دغه وخت د رمضان روزو لپاره متعین کړي اوس که بندر پاتې کې کفاره ته اړي یا قضایي رمضان ته اړي ای نفل ته اړي نو ګوي چې دا هغه تعین د شرع متغیر کوي او مندر د حق نشته چې تعین د شرع متغیر کوي نه به خبره مانی حتى ان الصحيح المقيم تردي چې صحیح سړی مقیم سړی لو اوقع امساکو کچری واقعي کې خپل امساک روزه د چانوم دی ونی سب د امساک نوم دی خدري شي نه د بندیز نوم دی خوراک سکاک او جمانه دغه امساک دا واقعي کې فرمضان کې ان واجب اخر نه یقو ان رمضان دا به شان واقعي کې رمضان نه ځکه کدا سي موږ ومنو چې داري کفاره نشي تغییر براشي په دین د شرع کې لا ما نواز کم نه دې کړه غیر نه واقع کیږي دلته ګوره که تاسو سوچو صحیح او مقیم ویلو ښا اگر که صحیح نه مریض وي امام سے برایدار شي هغه بدلول شي
په دې پوهیږي همدغه شان مسافر وي بیا امام صاحب رایدار شي دای نفل نیتو کې نفل ادا کیږي فرضی نه ادا کی بهرحال واذا انتفع المزاحمه في الوقت سقط اشتراط التعيين دایم تقریبا یو حکم نه دوته حکم نه دی ویلې هو ته وکړيګه کله چې دا نیت موږ د سره بار کومولې سیب دا ایزه کوي مقصد د نیت چې موږ په یو شي کې ګڼ احتمالات وي او یو پکې بنیت سره متعین کو اسی دا کنه دا نیت موږ ولې کو خلق سره پیسې ورکړي کړه پیسې څو کسي ورکړي څو کې ثواب بنیت معنی ورکړي ثواب له ملاويږي چې نه د ثواب نه تي اسی ورکولم یو د عبادت په سوچ ورکولي نو څوک چې نیت وکړي نه عبادت ته جوړ کی اسی کنه دلته مسوګوري پدې صوم کې چې کوم دی دا وخت کې رمضان کې الله پاک دا رمضان د دې صوم د پاره صوم رمضان د پاره متعین کړی دی دا څه وکنه وخت ویل دا اوس یو تزکم حکم به مراسل کې باغی تفرید خو حکم ورته وی کا کوم دې ته حکم ویل په مخ کې صلات کې هغه سره شکل د دې سره مزاحم ختم شو شرعي متعین کړو چې الکا د رمضان میاشت صرف د رمضان د ورځو لپاره ده تعین شرع وکړو کنه چې تعین وکړو نو دې کوم مزاحمات او مقابلات یو کې ختم شو صرف یو شی پاتې شو چې یو شی پاتې شو دا یې تعین ته ضرورت نشته چې تعین ته ضرورت نشته نه ته به ضرورت نشته وای نه شری خبره مانی یعنی دې ته ضرورت نشته چې زرو جنې سما د رمضان دې ته ضرورت نشته به ووري مرشي ما ول چې دا اوس دویم حکم بیانېږي دا ته حکم نه دی ویلې غدا دی چې په رمضان میش کې د روزې د بار د رمضان نیت کول دا ضروري دی اوس خبره سي پورا وشوله په رمضان میش کې د رمضان د بار څه شي نه دی کول نه ضروري نیت د رمضان نه دی ضروري مطلق روزې نیت وکړي چې روزې نسم خو د رمضان روزې نسم دا نه ده ضروري ولی د رمضان روزه الله پاک دغه وقت ورله متعین کړي د رمضان روزې د بار وخت متعین دی په دې وخت کې د رمضان روزه سره بل روزه نشته دي چې موږ وې دوه احتمالات دي یو په نیت باندې متعین کا نشته بل صرف یو احتمال له چې هغه د رمضان روزه ده چې بل احتمال نشته دي په منځ کې بل احتمالو د نفل مو قضایي منظم کې درو کېدو کنه نیت د فرض په کارو دلته نیت د فرض رمضان دا ضروري دی اگر دې کې بل احتمال نشته پوه شئ کنه واذا انتفع المزاحم كل چې مزاحم د فشو په وخت کې سقط اشتراط التعيين اشتراط التعيين چې کوم دی هغه ساقط شو فإن ذلك ذکر اشتراط التعيين سره باري لقتل المزاحمه دې لپاره چې هغه مزاحم او مقابل پکې غیر پکې قطع شي لکه فرضي منځ منګه ځکه یو چې هغه نفلم پکې کېږي غل شي احتمال کټ شي واجب خرم کېږي احتمال کټ شي دلته خدوان نه کېږي ولا يسقط په دې خبره پوه شولې اعتراض دار چې لکه نو وخت رمضان چې دی دای د صوم رمضان لپاره متعین کړي دي تاسو حناف وی چې مطلق نیت بکې چې روزه نسم د رمضان روزه نسم یعنی فرضي روزه نسم دا خونه د ضروري وخت ویل خدا تاسو وی کنه چې څه به روزه نسم مطلق روزه نیت خدا شرط غنئ تا کنه دسي جواب داري مولوی دا مطلق نیت د روزه رکن دی ښا روزه اصل کې د دوه شینو نوم دی یو د امساک نوم دی د درې وشیاونه او دویم د نیت نوم دی لکه مطلق نیت ونی نه به خود روزي رکن نه ادا کیږي مطلق نیت پکار دی په بل طریقې ویل شمولې دا ځان بندول چی دا په دوه طریقو کیږي یو څه سره خوراکم نه کوي اسخاکم نه کوي بیماری جمام نه کوي دا کنه عادتن نه کوي یو عبادتن نه کوي د الله د رضا لپاره خوراک نه کوي اسخاک نه کوي جما نه کوي دو احتمالات رال کنرال نو په دې ورکه احتمال وسبل شتره تعین د عبادت وکړه د غیر عبادت نه پنه شولې په دې اعتبار سره بل احتمال شته ور سره چې احتمال به کې پیدا شو تعین به کو اوله وجه ول کتاب ول ذکر کړی وره ولا يسقط اصل نیت سنید نه ساقطيږي ولی لان الامساك لا يسير صوما امساک صوم نه ګرځي الا بالنیت مگر بچا سره به صوم ګرځي پنیت سره فإن الصوم شرع فإن الصوم شران ذکر روزه چې د شران هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع دا امساک ځان بندول دي اکل شرب او جماع نه نهارن د ورځې ایمان نیتی دی نیت باغی رکن دی وإن لم يعين الشرع له وقتا وإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد بيوري مريسيو
مقید بالوقت تسمول کتاب ولا دو ذکر کړیو خدا سر کې څو دي څلور دي ښا دریم وسواري دریم اول مقید بالوقت چې وقت ولا ظرف دویم مقید بالوقت چې وقت ولا معیار دغه کنه او دریم نمبر چې وقت ولا ویل وقت ولا معیار وی خو خاص وقت ولا شی نه مقرر کړي مخکې دویم څو وقت ولا معیار وی لکه صوم د لپاره وقت معیار دی او شرعي ولا وقت مقرر کړي هم وی لکه رمضان ولا مقرر کړي خاص میش وکنه دریم نمبر کم دی چې مامور به د لپاره وقت معیار وی ویګي به دې معنی خو شرعي غي د لپاره وقت نه مقرر کړي لکه مثال قضاء رمضان قضاء روزي نسی روزه خدا کنه چې روزه د وخت ولا معیار دی خو قضا د لپاره شرع وخت نه مقرر کړی چې بلډ ټیم کې به نسی لکه رمضان په شان داسې وخت دی ولنده مقرر کړی فرق را لې پکې رانه پوه شولې بي دا دواړه اسامي کې یو کړی دي ښا نور کې بیل بیان کړی دي کوم تقریبا یو کړی دي وګورئ و ان لم يعين الشرع کچری نه متعین کړي شرع له د مامور به د لپاره یا د صوم د لپاره وقت ولني مقرر کړي نور وقت ورله معیار ویخه فإنه لا يتعين الوقت له بدين العبد دا مسل کې حکم دی خدا ته حکم نه دی ویلې چې وخت ولا متعین کړي نه دی لکه رمضان چې متعین کړي نه دی ولا متعین کړي ټول وخت د دې وخت دی قضایي روزه چې څه ټیم کې نیسی رمضان نه غیر او دغه مکروه اوقات نه غیر چې هغه د اختر روز ده اختر ورځ دي دواړو خیرم نه کنه د دیو نه غیر نور په اروخ کې قضایي روزي نیول شي په دې پوه شولې چې کله دې لپاره شرع وخت نه دی متعین کړي اوس که بندر پاسي کې دې لپاره وخت متعین کوي نشي متعین کوله که بنده وای چې لکه هم دې پلاني ټیم کې روزه قضایي کوم بل وخت نه کېږي دا نشي کېدل بلکې هر وخت کې کېږي ولی شرع دا حکم مطلق پر خيار وخت کې کولای شي کته متعین کې خاص وخت ته نتب تغییر په شرع حکم کې راولي او دا چې څوک نشي کولای په نه شي خبر مانی وګورئ حتى لو عين دغه کنه فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد لا يتعين الوقت وقت نه متعین کیږي له د روزې لپاره د قضایي روزې لپاره بتعيين العبد کعبد متعین کی ابن متعین کی مطلب دا رګ یو سری ول روان اب تک به قضایي روزي نسما روان اب تشراله به نفلی روزي نیولې اې نه نظر روزي نیولې کیږي دا نه چې بس نفلی او دا نظر ولا نه کیږي صرف قضایي وکي تاسو نه د کیږي حتى لو عين العبد اياما کچری متعین کې بنده څورځي لقضاء رمضان د پاره لا تتعينوا نه متعین کیږي هي د غورځي د قضا لپاره ويجوز فيها صوم الكفاره صوم د کفارین په کې جایز دي نفل په کې جایز دي ويجوز قضاء رمضان فيها او قضاء رمضان په کې جایز دي وغيرها نور په کې جایز دي خو نه شي خبر دامي توختي وکړه نو مول دام یو حکم دی اگر کده وته نه ویلې ښا حکم یې څه شو چې کله وخت ولا شر نه دی متعین کړي بندې متعین کوله نشي په دې معنی ما نشي متعین کوله چې بل دې په کې ادا نشي بل په کې ادا کیږي یګي به خبرو به حکم واوري ومن حكم هذا النوع انه يشترط تعيين النيه لوجود المزاحم توجه نسب پدې کې تعین د نیت ضروری دی تعین د نیت امخ کې صوم رمضان کې نو ضروری ولی ال وقت متعین نو د بنده دویم تعین ته هیڅ حاجت نه بل متعینو بنده ته دا نو دې ضرورت نو چې ویلی وی چې د رمضان روزه نسم دي ضرورت ورته نو بس روزه نسم دا کافی و تاسو وکنه دلته مزاحم موجود دی ورسره الته مزاحم نه موجود الته شرع تعین کړو دلته نه دی مطلق قرضی مطلق وخت کې ته قضایي روزه نیولې شي ویګي به خبره نو نفلی روزه په کې ورسنی ولې شي په دې مطلق وخت کې کفاره روزه نیولې شي نظر روزه نیولې شي مزاحم موجود دي کنه چې تر شپې نه روزه نیسی یو به روزه نه تو کې چې روزه نیسم ډېر پر چې عادت عبادت د عادت نه بار شي عبادت را جدا شي عادت نه داسي وي مطلق نیت وږي دا په رمضان کې ضروری وي دویم در قضایی روزه نیسم دا نیت بم کې فرضی روزه نیسم دا په رمضان کې نو ضروری حالت وخت اما مربی له متعین ستا تعین تاجت نو دلته مامور به د بار وخت نه متعین تبه تعین کې
ولی متعین کې ځکه تل سره کفارو رجم نیول کیږي نفلی رجم نیول کیږي ویګه کنه پیږي دا به چې روزه نسم قضایی نسم دواړه نیت وکي په خلی ول ضروري دي کسر نیت زړه شه دي ومن حکم هذا النوع فيږي بکنه حکم دې نه وېدا دي چې انه ټول خبره مونږ شپ د نیت روانه ده بده خبره کی چې کله مزاحم موجود و نیت وکي چې مزاحم جدا شي او که مزاحم او مقابل نو موجود نیت باندې کې لاغه ده ومن حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية شرط دي تعيين النية لوجود المزاحم ولشرط ذاك مزاحم موجود دي ثم للعبد أن يوجب شيئا على نفسه مؤقتا أو غير مؤقت وليس له تغيير حكم الشرعي وليس وسوي بندر بردا جائز دي چې یو شی بزان معنی واجب کی که موقت یو که غیر موقت ودا کولای شي هم نو سامي خبره ده بندر بردا جائز دي چې سو کی چې یو شی بزان معنی واجب کی که موقت واجب وي که غیر موقت واجب وي مثال نظر روز دا وخت چې کوم د رمضان نه غیر مونږ ویلي دا ټول مطلق وخت دی قضایم پکې کیږي وخت ویل کفاریم کیږي ویلي مو کنه نو واجب یو شی بزان پکې واجب ولې شي بندا الکه وځو در روان جمی پورز باندې روزه ني سمدای بزان واجب وکړه او متعین وخت کې واجب وکړه روان جمی پورز او غیر معین وخت کې متعین وخت کې واجب ولې شي دا سیم ولې شي الکه زبا دو ورځې روزي ني سم وخت ولا مقرر نه کی علم ده کنه اګه دا اصل کې دا غي نتیجه ده کوم مخکې مونږ ویل چې دغه مامور به چې د یعنی قضای رمضان هغه د پر وخت معیار دی خو وخت ول متعین نه دا ویلو کنه چې وخت ول د متعین بندزان باندې یو شی واجب ولې شي دا غي نتیجه ده او معین واجب ولې شي روانه جمعه بروج نسم غیر متعین واجب ولې شي بس 2 ورځې یا 3 ورځې بروج نسم دا ویل شي په دې پوهیږي وګورئ دا ثم للعبد بعبد جائز ده ايوجب شيئا دا سبق تم کو سوچ وی کنه اسی مرتب شان نه دی کنه یو خبر کیو ځین بل ځین روباسي سوچ مې وتا ور هر ټول خبره د نیت چالو د نیت دار مدار کړي ثم للعبد به بندر برد دا جائز ده ايوجب چې واجب کیو شی اعلانات سے په خپل ځان باندې موقتا ک موقت یو غیر موقت یا غیر موقت دواړه کول شي خو یو کار به بنده یاد ساتي کا تغییر د شرع د حکم نشي راوستل تغییر د شرع د حکم دا وخت مونږ ویل شرع چې کوم حکم دی باندې شي متغیر کوله باقی دا خبره بزان سواجب ول شي یا دا کار کول شي نتیجه به څنګه لګ متوجه شي دی ویل زبر روان جمعه پر ازمانه ما باندې روزه لازمه د نظر پلانې کار مې وشو روان جمعه پر از بروجه نسمه اکاری وشي نو د روان جمعه ورځ متعین شو لکه یعنی متعین روزه بزان واجب کړله به چې د جمعه ورځ رااله دا وي مړه قضایي روزه نسمه د رمضان هغه نو کیږي کني کیږي ښا ولی د قضایي روزه د بار الله پاک وخت ټول مطلق پر خیره اب کته چې نه د دیو جمعه چې دا د خاص د نظر روزه د بار شو تا شرع دا وخت د قضایي رمضان د بار جایز کړي وته ته وسوره مطلق د ته مقید کې شرع د قضایي رمضان د بار وخت مطلق پر خیو ته مقید کې چې د قضایي رمضان روزه ټیم ټول ټیم دی سوا د جمعې د ورځې نه دا د نظر د پاره شو مقید کو کني کو او مونږ ویلو چې د شرع په حکم کې به تغییر نه راولي دلته تغییر راوست دا څه نشي کولای ښا وایي شری خبر مانی کفاری روجی دی په د ورځې نشي نیولې شي واجب روجی دی نفل روجی دی نیولې شي ولی هغه د پاره شرعي وخت مطلق پر خیره او کته چې جمعې پر ورځ بنی دی نه غیر به دا ته متغیر کې او دا نشي متغیر کولای نو موږ دا خبر وکړه چې دا مخ کې په نتیجه کې چې قضای رمضان د لپاره وخت چې دا متعین نه مطلق لہذا کې یو بنده بزان معنی یو بل شی واجبای ولې شي خو به شرط معنی چې د شرع حکم کې وتغیر نه راولي دا څه نشي کولای چې کوم وخت مقرر کو باغی کې بل ونشي کدا چې وشي به تغیر د شرع حکم کې راځي وليس له تغيير حكم الشرع در بار جائز نه چې متغیر کی حکم د شرع مثاله اذا نظر ان يصوم ما خبر ما توکل یو سره نظر ومني چې زبروجه نسم يوما بعينه جمعه ورځ یاد کی مثال لازمه ذلك دغه روزه بلازمیږي ولو لازمیږي به دغه ناظر من ذلك دغه روزه ولو صامه عن قضاء رمضان
کداغه جمعې پر ورځ باندې روزه د قضا رمضان نه ونی ولا او ان کفاره یمینه د خپل قسم د کفارې نه ونی ولا نو جایز ده. ولی لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، دا خبره می توکړه شرع جلا د قضا څه ګرځولې مطلق وقت معین ولند مقرر کړي. فلا يتمكن العبد، نو بنده داسې نشي کوله من تغییره چې تغییر وکړي دغه مطلق به تغییر مقیدی کی چې الکه د قضا رمضان وقت د جمعې نه غیر ټول دی مقیدی کو کنه جمعې نه غیر پوره داسې نشي کوله پیغه کنه به بغیر ذلك اليوم غير نور معنی مقید کی داسې نشي. ولا يلزم على هذا ما اذا صام والنفل لکبر وګری مونږ اعتراض تاویل چې بنده بزان من یو شی واجب ولې شي خود شرعي حکم باندې متغیر کی دا ویل کنه زو زرخمه تاسو به شرعي حکم متغیر کړی دی که یو سړي نظر ومنل زو جمعې پر ورځ باندې روزه نیسم تاسو حناف موږ ته پوس کو چې حناف د جمعې پر ورځ رااله او د سړي د نفل نیت کو د نفل دې سړي به څه حسابي تاسو د نظر روزه کیږي نفل نه کیږي خیرم ده کنه دلته موږ ګورې د نفل د پر الله پاک وخت مطلق مقرر کړی دی تا چې ول د نظر روزه کیږي د معنا دا شولا چې د ورځ نه غیر نور ورځ پورې نفل مقید شو نفل حکم مطلق او تاسو کو مقید اعتراض پوه نه شولې لکه څنګه چې کفاره قضا رمضان کې دا خبره کړې و وخت مطلق نو موږ دا ویل چې دا د جمعې ورځ به صرف د نظر وي د دې نه غیر به د قضا رمضان شي مقید کېدل هغه جایز نه و دا څه وکنه دغه شان نفلم دا حساب کتاب دی ټول وخت د نفل دی چې د جمعې نه غیر د نفل شو دا خو دې مقید کو د دې ورځ نه غیر باقي ورځ د نفل لپاره وای شي به جوابداري مناسب دا نفل روجي دا د بنده حق دی کني سي ام سید کرینی سي ام سید حق د بنده دی بنده په خپل حق کې تغییر کولای شي کا تبدیلی به کې کولای شي دا بنده حق ټاټول ورځي چې کله امروجنی ولا نفلین ولا شولا محسوس وي د پلانې ورځ شرع تخاص کوم د نظر روجا واجب ما باندې کوم روجا واجب دا غي پوری او نفل تیاړو بس سید اوړي دا چا حق دی د بنده حق دی هغه متغیر کولای شي او قضا رمضان د چا حق یا کفاره د یمین چې کوم روزه وي هغه د شرع حق هغه نشي متغیر کولی. موږ دا ویلو چې یو واجب پزان باندې را وستلو د شرع حق نشي متغیر کولی. موږ دا ویلو خپل حق شي کنه وګورئ پوه شئ کنه به ولا يلزم ولا هذا بدي من اعتراض نه لازميږي ما دا اعتراض اذا صام هو النفل كسل رجوني سي دغه ورځي د جمعې د ورځې رجوني سي د نفلنا حيث يقع عن المنظور دې کې تاسو وی واقعي هم د منظور د نظر او جاده کیږي لا اما نوا د کم نیتی چې کړي غنا ادا کیږي نفل رجنا ادا کیږي. جواب دار له ان النفل نفل شری حق العبد دا بنده حق دی اذ هو ذک بنده چې یستبد بنفسه دا مستقل یستبد مستقل د خپل من ترکه کدا رجا نفل نسی او تحقیقه ترکه پرېږدي دا رجا او تحقیقه ای نسی متحقق مطلب دا چې رجا نسی نو فجاز در لپاره جایز ده. ګوره بنده لپاره مری سره توجه کوي دام جایز ودا چې نسی او کني نسی دا ولا جایز و چې دا ولا جایز ده چې نسی او نسی دا ولا په طریقه ولا جایز وي چې وخت ولا مقرر کی دا دی کې به نشم نیولې مکمل ولا دا جایز ده چې سر نه نیسم دا ولا په طریقه ولا جایز وي چې سر جمعې پر ازمانی بدی نه وي وانه شلې به جایز ده لپاره یو سره فعلو چې اثر وکړي د فعل چې کوم تعین د کړو د نظر د پاره فيما هو حق بس کې تفسیر کی پاغه څه کې چې کوم د حق دی ان نفل روزه کې تغییر راولي مطلق نه مقید کی لا فيما هو حق الشرع کوم چې د شرع حق دی کې تغییر نشي راوستل. ولا اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا اخري خبره انتهي اسانه تاسو برو غري مناسب دا په دې مخکینو دوه مسلو باندې تفریدا دوه مسلې کومې وي چې لکه بندا یو شی بزان واجب کو بدسي وي بندا تغییر په خپل حق کې راوستل شي او د شرع په حق کې تغییر نشي راوستل. دا قانون یاد خپل حق کې تغییر راوستل شي د شرع په حق کې نشي راوستل. راځي سکنا چې دا کنه سکنا مطلقه خزي لپاره دا د شرع حق د سکنا به ورلور کې مکان د اوسېدو به ورکه نفقه دا د بنده حق دی چې ورکی ورلا د خزي حق دی چې سړي باندې چې سړي دوله نفقه ورکی. سکنا د چا حق دی د شرعي
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن دوار راغلين ته استله چې خپل وتلی شي دا دلیل دی چې د شرع حق دی وینه شي خبره مانی سمو ویل سکنا د شاه حق دی شرع او نفقه ورکول نه نفقه دا د خزي خپل حق دی اوس خزي او خاون رال اتفاق وکړو چې مراله نفقه راکوا مراله سکنا راکوا سره طلاق راکوا سری ول ټیک د دې اتفاق وکړو نفقه به ختميږي سکنا نه ختميږي ولې نفقه د چا حق دی د بنده حق دی د بنده نو دا متغیر کول شي بس سکنا د چا حق دی شاید دانش متغیر کول وینه شي به وګورئ تلکشن على اعتبار هذا المعنى په اعتبار دغه معنی باندې کوم معنی چې د بنده فعل چې دی اثر په خپل حق کې کوي د شر باغ کې نه کوي قال مشایخ نظم مشایخ ویل اذا شرطا کله چې شرط ولګي خذ او خاون په خلا کې طلاق ما خلا وای الله نفقه طلاق موږ د حناف په نظم طلاق باین وی خلا وای خلم طلاق باین وی الله نفقه لها چې نفقه بنوي د خزر بارا ولا سکنا بنوي سقطت النفقه نفقه ساقطيږي دون سکنا نه ساقطيږي حتى لا يتمكن تر دې چې امکان بنوي زوج لا من اخراج چې د خزوزي او باسي ان بيت العده د عدت د کورنا لان سکنا چې دا په بيت العده عدت پکور کې دا حق د شرع دی فلا يتمكن العبد بنده ته دا امکان نشته قدرت نشته من اسقاط چې دغه د شرع حق ساقط کی بخلاف د نفقې چې غره بنده حق او غیر ساقط ولې شو